السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن ما تاسو ته د خوبونو تعبیر کې د پیشو چې څوک په خوب کې پیشو وویني د دې به څه تعبیر وي، نو د هغې خبرې به زه تاسو ته کوم، خو د دې مختلف خبرې دي. خو زه صرف تاسو ته نن څلور اقسامه هغه زه نن تاسو ته بیانوم. نمبر 1، چا په خوب کې پیشو چالاکه ولیده. تاسو ګورئ اکثر پیشو په خوب کې سړی ویني ډېره چالاکه وي، نو د دې علامات به دا وي چې تا نه به یا غلا کېږي یا به تا سره خپل دوست ملګری تا سره به دوکه کوي. که هغه کاروبار وي، که هغه د پیسو لین‌دین وي، خو تا خوب کې پیشو ولیده چې چالاکه ده، نو ستا ته دوه خطرې دي. یوه خطره تا نه به غلا کېږي یا به د سره دوکه کېږي. نمبر 2، چا چې پیشو په داسې حالات کې ولیدله چې دا پیشو د ځان حفاظت کوي. لکه ګورئ تاسو د ځان حفاظت په څو قسمه دی، خو دا پیشو د خپل مال حفاظت کوي، د خپل ځان خوراک حفاظت کوي، نو د دې علامات به څه وي؟ ستاسو به په سر باندې مشر وي، سرپرست اعلی چې ورته ویلی شي، نو دی به تا سره ولاړ وي لکه سړي سره چې پلار ولاړ وي، ده کې د ازمري زړه وي. چا چې په خوب کې داسې حالات کې پیشو ولیدله چې دی د ځان حفاظت هم کوي او د مال حفاظت هم کوي، علامات یې دا دي چې یاره د به مشر وي، سرپرستی اعلی به وي، موجود به وي، دته به هېڅ قسمه پریشانی نه وي. که چا خوب کې نمبر 3، په خوب کې چا پیشو په غوسې حالات کې وکته، ګوره دی بعضې وخت کې دا پنجه چې یو فیغ نارې کي غوسه وي، نو که په داسې حالات کې چا پیشو ولیدله، نو دته به یا نقصان میلاویږي یا به ورته د چا د طرف نه یېره وي، نو نور هغه په خپله به پوهېږي چې د چا نه یېره ده، خو نقصان به ورته لازمي میلاویږي. نمبر 4، چا چې په خوب کې جذباتي، یعنی پیشو ډېر په جذباتو کې ده، نو که داسې حالاتو کې وکتله، نو دا انسان به خود مختاری وي، یعنی په خپلو خپو به دی ولاړ وي، د چا دغه به نه وي چې یاره زه به چا ته حاجتمند یم او یا به زه چا ته کړېږم او زه به چا نه سوال کوم، نه دی په خپلو خپو ودرېدو. نمبر 4، په جذباتو حالاتو کې پیشو کتل، د هغې تعبیر دا دی، علامات یې دا دي چې دی به خود مختاره وي، دی به په خپلو مټو باندې په خپلو خپو باندې به قایم او دایم وي. د پیشو نور علامات هم ډېر دي. او که چا په خوب کې سپینه پیشو ولیدله، بعضې رنګونه وي د پیشو مختلف، لکه څنګه تورم وي، سرم وي، هر قسمه وي، برګم وي، خو دا مطلقا سپینې ولیدله، نو د دې علامات به دا وي چې د سره به همدردي کېږي، ښېګړه به کېږي، یو خپل ملګری به ورسره مدد کوي. د پیشو ډېر تعبیرونه دي، او که چا پیشو سپینه ولیدله، مطلقا سپینه پیشوی خوب کې ولیده، بل رنګ پکې نشته، نو د سره به خپل رفیق ویلی شي دوست ته، نو دا دوست به ورسره ښېګړه کوي. لکه سپینه پیشو دې ولیدله، تا باندې یو مشکلات را روان دی، خو هغه به تا سره خپل دوست رفیق به تا سره ملاتړ ودرېږي. او که چا په خوب کې پیشو ولیدله چې دی چغې وایي، دا پیشو ګوره ډېره ناکاره چغې وایي، تاسو به کتلي وي، مشرانو ته پته ده، دا شپه چې شي نو دا پیشوګان بیا څه عجیبه غونته کې چغې وایي. خو که چا ګورې پیشو په چغو ولیدله، نو دته به دې انسان ته به چې په چغو پیشو په خوب کې ولیدله، نو دی به په ډېرو سختو مشکلاتو مرحلې کې به دی ګیریږي. او پیشو ګورې د پیشو نوم اصل کې حرتون دی، د عربی لفظ دی
پیشو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ګوره ډېر ښه څیز دی پیشو ازار نه کوي بعضې خلک پیشو ازاروي نبي علیه الصلاة والسلام مبارک په لاره تېرېده ویې کته یو صحابي دی ابو هریره رضی الله تعالی عنه چې هغه به غټې غټې جامې کولې او غټ نستوڼي به یې کول او د پیشو یو بچی به یو نستوڼي کې کېنولی بل به په بل کې کېنولی یو به یې داسې غېږ ته رانږدې کړی مینه او محبت الفت دا به ورسره کولو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پې نظر شو نو آواز ورته کوي د ده خپل د دې صحابي نوم د خپل نوم بغیر د اسلام کې چې دی داخل نه و عبدالشمس دی او چې کله اسلام راوړو نو نوم یې عبدالرحمن شو او چې کله پیشو سره لوبې کولی مینه او پیار یې ورسره کولو نو نبي علیه الصلاة والسلام مبارک پې آواز کوي یا ابا هریره او د ابو هریره رضی الله تعالی عنه صحابي د پیشو سره دونه مینه و محبت و د هغې باوجود څومره احادیث چې دي نو زیات روایت د ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه دي چې 3574 احادیث د ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه نقل شوي دي نو عرض مې دا چې پیشو په څو قسمه په خوب کې چې انسان ویني د بعضې یو علامات وي د بعضې بل علامات وي نو دا ښه ښکلې وګورئ ما تاسو ته 4 علامات د پیشو هغه نن بیان که نو زما دا چینل دا سبسکرایب هم کوئ او ورسره هم ګورئ شیر یې کوئ چې نورو مسلمانانو ته هم پیدا ورته میلاو شي ګوره هسې خو موږ په موبایلو کې هر څه ګورو خو دا خبرې د خوبونو دا د پیشو خوب کې لیدل ازمرۍ خوب کې لیدل دا ما ټول بیان کړي دي نن ما د پیشو 4 اقسامه هغه تاسو ته بیان که په ښه طریقه سره وګورئ او عمل پې وکئ او نورو ته هم شیر کوئ او که چېرې چا نور داسې مختلف خواب وکتو نو زما نمبر خو تاسو ته یاد دی هغه 0312 83 83 ما ته کمنټس کې ویلی شئ انشاءالله تاسو ته به د صحیح په حوالې سره زه تاسو له جواب ښه صحیح طریقې سره در کوم باقي ملام آباد لره السلام علیکم